بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څه تاسو کړي رجی راغې جوابونه کو. سیف الله د پنځپیر نه تاسو کوي چې جی آیا انجکشن سره روزه خرابېږي او کنه. ګوره انجکشن لګولو سره روزه نه خرابېږي نه ماتېږي. انجکشن خوارک کې لګي یا غوښه کې وي هغې سره روزه نه ماتېږي. ها روزه به هله خرابېږي چې د خولې په ذریعه باندې یا د پوزې په ذریعه باندې معدې ته دننه څه داخل کې هغې سره به روزه ماتېږي. دویم ملګری تپوس کوي چې جی د روزې په حالت کې غوږ کې دوایي اچول یا سترګو کې دوایي اچول دې سره روزه خرابېږي. ګوره د روزې په حالت کې غوږ کې دوایي اچول یا تیل اچول دې سره روزه خرابېږي، لیکن اوبه که غوږ ته لاړې هغې سره روزه نه خرابېږي. ها پوزه کې دوایي اچول هغې سره روزه خرابېږي. دغه شان حلق ته اوبو رسولو سره به هم روزه خرابېږي. ها روزې په حالت کې سترګو کې دوایي اچول او سترګې تورول سترګو کې رانجه لګول دې سره روزه هغه نه خرابېږي. بل سوال یو ملګري کړی دی، هغه وایي دا شونډې چې جي اوچوي د روزې په حالت کې په دې باندې ویسلین یا بل څه موږ لګولی شو. ګوره روزې په حالت کې شونډې ته چاودلو د وجې نه ویسلین یا بام بیروني حصه په هغې باندې لګولی شي، خو په دې شرط باندې چې اجزا دننه لاړ نه شي. که خولې ته دننه د تلو احتمال وي نو بیا مکروه. او که د حلق نه ښکته کوز شو نو هغې سره روزه به خرابېږي. او بل ملګری تپوس کوي فضل محمد صاحب د ټوپای او رمضان المبارک کې د لومبۍ عشرې دوا هغه جي څه ده یا د دویمې عشرې چې کومې دواګانې دي. ګوره رمضان المبارک پوره میاشت دا د دواګانو د قبولیت میاشت ده او دې میاشت کې ښې دواګانې غوښتل پکار دي. خو ګوره یو مخصوص عشرې سره متعلق یو مخصوص دوا یو حدیث سره د هغې ثبوت هغه نشته. حدیث کې دومره ضرور ده چې څلور څیزونه د میاشت کې هغه ډېر کوي. یو په هغې کې دوه څیزونه د هغه د الله د رضا دپاره او دوه څیزونه هغې نه انسان ته وایي ستا خلاصې نشته. لومبۍ دوه څیزونه چې هغې سره یو د هغې نه دا دی چې په هغې سره رب راضي کېږي هغه د کلمه طیبه لا اله الا الله، بل دی استغفار ډېر کثرت سره. او دوه څیزونه یو د جنت طلب او دویم د جهنم نه فنا. دی وجې نه لا اله الا الله استغفر الله اسألک الجنه و اعوذ بک من النار تا الفاظ منقول دي. باقی لومبۍ عشره کې دا دوا ویل، دویمه کې دا دوا ویل، دریمه کې دا دوا ویل، د هغې حدیث کې څه ثبوت نشته جي. بس میاشت د رمضان المبارک د برکت میاشت ته ښې ډېرې دواګانې څوک چې پکې کومې دواګانې غواړي هغه دې وکړي. بل یو ملګری تپوس کوي چې جی آیا وینې ټیسټ سره روزه ماتېږي او که نه. ګوره روزې په حالت کې په حالت د بدن ظاهري حصې نه وینه ایستل دې سره روزه نه خرابېږي. لہذا دې صورت کې روزهدار دپاره د وینې ټیسټ هغه جایز دی. باقي وینې ایستو سره روزه هغه خرابېږي نه. او الله ګورئ چې د ډېر ضعف خطره پکې نه وي. د روزې چې دومره کمزوری شي چې بیا د روزې د طاقت پکې پاتې نشي نو بیا ګورئ بیا هغه صورت کې مکروه وي. غاښ ایستل په رمضان المبارک کې هغه جایز دي، خو چې ډاکټر ماهر وي او د دننه وینه د انسان هغه هم لاړه نشي. بوقت ضرورت غاښ ایستل روزه کې جایز دي، بلا ضرورت هغه مکروه دي. بل ملګری وایي چې جی روزه کې ټوت پیسټ کولو سره یا سړی دنداسه مږي په غاښونو باندې دې سره روزه خرابېږي او که نه. نو ګوره روزې کې ټوت پیسټ نه یا دنداسې نه ځان ساتل پکار دي. مسواک هر مونځ دپاره هغه کولی شي، بلکې بهتر او افضل دی. او که د مسواک کولو په وخت کې د مسواک هغه ریشه حلق ته داخل شو او خېټه ته لاړه
نو بیا هم هغې سره روژه خرابېږي نه، هغې سره بیا هم